جبريل عليه السلام پوښتنه کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای مل احسان یا رسول الله اې دا الله پیغمبر احسان څه ته وای احسان رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وای جبريل احسان دې ته وای د الله د عبادت کوا گویا چې الله زینما او کو دا تصور او کیفیت دی نه جوړیږي نو د الله د عبادت کوا چې الله خو ماینی کنه دا دو صفاتونه بستا په عبادت کې دته صحیح عبادت قرآن کریم کې الله وی و ما قدر الله حق قدره دی خلق خو زما عبادت حق ادا نه کو الله وی زما د عبادت څنګه حق دی الله وی دا خو شان عبادت دا خلق نه کوي عبادت رونو دار شان ورشا کشمیری رحمه الله هغه وی په هر عبادت کې دا شرط دی ګورا چې ستا بدا نی جوړیږي ستا به کیفیت دا جوړیږي چې زه الله ینم مخامخ نو ګوره چې یو غلامی او هغه ته آقا یو حکم وکړي چې دا کار وکړه او دا آقا ته دا غلام مخامخ ګوري نو دا به په دې کار کې سستی وکړي په دې کار کې دا سستی نه کوي چې یو سړی دا ویا چې یاره دا الله وینم دا سړی به منزله لیټ راشي یا به دا سړی په حج کې ګستاخي وکړي یا به دا سړی په روژه کې کمی وکړي یا به دا په زکات ورکړه کې کمی وکړي په یو عبادت کې دا سړی کمی نه کوي چې دا تصور داو چې زه الله دا د اینم مخامخ دا په عبادت کې کمی نشي شان ورشا کشمیری رحمه الله وی او کو چرته دا اعلی درجه ده د عبادت اعلی درجه ده چې سړی وی چې زه الله وینم اوس کو دا اعلی درجه ستانه جوړیږي نو بیا خو کم از کم دا دویمه درجه جوړه کا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یعنی کو تا الله نوینیا نو کم از کم دسه خوایا چې الله ما ته ګوري نو ګوره چې یو غلام خدمت کیا او آقا وته حکم وکي چې شابه کدا کار بکې او دا وای چې یاره هغه د آقا ما ته ګوري زه څنګه بده کې سستی وکما نو چې کله زمونږ د عقیده جوړه شوله چې ما ته الله ګوري نو موږ به ګناه وکړو هیڅ کله ګناه نشي کولی خو مسله دا ده چې حق عبادت نه ادا کیږي کنه